إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وړاندې ترغیب و جهاد ته، اوس ترغیب د هجرت ته. کله تا ته په یو ځای کې موقع نه برابرېږي چې د الله په دین باندې عمل وکړي، هغه ځای پرېږدوه، خو د الله دین به نه پرېږدې. دې ځای باندې چې کوم دی قرطبي هم ذکر کړي دي او دارنګې متشفي صاحب هم ذکر کړي دي. د هجرت یو 5 قسمونه هغه بیان کړي دي. او بهر کې مختصر ټکی دی چې د الله دین نشي کولی، ځای پرېږدوه، خو د الله دین مه پرېږدوه. هغه ځای ته لاړ شه چې کوم ځای کې ته دین کوی شي. څنګه چې مکې مکرمې نه مسلمانانو مدینې منورې ته هجرت کو، دې وخت کې چې د الله احکامو عمل نه کیږي نو هجرت فرض دی. چې کوم انسان فرض پریخي نو ګناهګار دی. دلته وعید ذکر کیږي. هغه کسان توفاهم الملائکه چې وفات کوي هغوی لره فرشتې ظالمي انفسهم، دې حال کې چې هغوی ظلم کوونکي په خپل ځان باندې په ترک د هجرت یې نه دی کړی. قالو فرشتې ورته وی فیما کنتم، پس کې وی تاسو مانه ولې مو هجرت نه کوو؟ قالو دوی ورته وی کنا مستضعفین، موږ وو کمزوري فی الارض، په ځمکه کې تللی نه شونو. قالو فرشتې ورته وی الم تکن، آیا نه و ارض الله واسعه، ځمکه د الله پراخه، فتهاجروا فیها، تاسو هجرت کړی وی په دوی کې. د دوی عذر د ضعف فرشتې نه مني، پته لګي دی دروغ ویلی دی، دا حقیقت کې معذوره نه و. فاولئک، پس دا کسان مأواهم جهنم، ځای د هغوی جهنم دی، وساءت مصیرا، او دا بد ځای د رجوع دی. الا المستضعفین، دا استثناء ده. مخکې هغوی ځان ته ضعیفان وی خو هغه عذر قبول نه و ځکه دروغې وی. یو حقیقت کې معذوره یي نو بیا د هغه عذر قبول دی، مګر هغه چې کمزوري دی من الرجال، د سړو نه بلکل بوډا دی، د مزل نشي، والنساء، دارنګې بوډۍ ښځې، والولدان، او ماشومان، لا یستطیعون حیلة، د دوی طاقت نه وي د چل نه ورځي چې څنګه وځي. ولا یهتدون سبیلا، نه پیژني لار چې هجرت وکي. فاولئک، پس دا کسان عسى الله، قریب ده چې الله ان یعفو عنهم، دوی ته معافي وکي. وکان الله، دی الله عفوا غفورا، معافي کوونکی او بخونکی. او چې کوم سړی هجرت کوي د هغې اجر او ثواب هم ذکر کیږي. یو بوډا صحابي و، هغه ته چې کوم دی جندع ابن جناده ورته وی، نو دغه جندع صاحب بوډا په کټ کې پروت، د دې وعید نه خبر شو. بچو ته وی بچو ګوره زه داسې معذوره نه یم، ځکه زما ډېر شی بچي دي، ورشي ما په کټ کې واچوي، اوچت مې کوي، ومې رسوئ، دا بچي څه دپاره یي؟ بچو په کټ کې واغوسته او روان یې کړ هجرت ته. تنعیم ته ورسو، د بالکل آخري عمر کې چې کوم دی زنکدن شو، جو هلته کېښو چې کوم دی د سوال وکړو، یا الله پاکه ستا د پیغمبر طرف ته روان وم، دلته راورسېدم، نور راسره ژوند وفا نه کوي، نو هلته وفات شو. مشرکانو دا وی چې ګوره نه هلته ورسېده او نه دلته پاتې شو، سړی په لار کې مړ شو. الله فرمایي چې زما په لار کې اوسې که نه، د وتلو سره ما باندې اجر در کوم بدله، ورسېږي او که ونه رسېږي. ومن یهاجر، هغه څوک چې هجرت کوي فی سبیل الله، د الله په لار کې، یجد، دا به بیا موزي فی الارض، په ځمکه کې، مراغمن پراخي، کثیره ډیره، مراغمن پراخي، ستا د ځمکې نه به الله تعالی پراخه ځمکه درکړي، وسعتن، او پراخي په رزق کې، د هغې نه به الله پراخ رزق درکړي. ومن یخرج، هغه څوک چې ووته من بیته، د خپل کور نه، مهاجرا الی الله، هجرت کوونکي الله طرف ته، ورسوله، او د الله پیغمبر طرف ته، ثم یدرکه الموت، بیا رالی هغه لره مرګ، فقد وقع اجره، تاقي سره واقع شو اجر د علی الله په الله باندې. وکان الله، دی الله غفور الرحیم، بخونکی مهربان. د هجرت مسلې وي نو په دې کې خامخا سفر کیږي، د جهاد مسلې وي نو په دې کې سفر وي. د سفر سره د عباداتو بعضې احکام ذکر کیږي. نو سفر باندې چې ځې نو 2 مسلې د منځونو ذکر کیږي. یو ته قصر وی، کم سړی چې په سفر روان دی او سفر شرعي دی به 4 رکعاته منځ 2 رکعاته کوي. لہذا مختصر مسائل داسې وي. وړاندې د مسله وی چې هغه سفر چې یو خو ستا اراده یي د سفر څومره 78 کیلومتر دونه مسافه کې ځې. دویمه دا ده چې د خپلې علاقې نه جدا شولې، دا 2 شرطونه موجود شي، اوس ته مسافر یې. ستا دپاره حکم دا دی چې 4 رکعتي ځای فرضي منځو دا به ته صرف 2 کې. د دې سفر تعلق صرف د فرضو سره دی او د هغه فرضو سره چې هغه 4 رکعته دي. د دې تعلق د نفلو سره نشته، نفل مکمل کوی شي، متفقه ده. سنتو کې بعضې صحابه حضرات هغوی قایل دي چې مه کوه، لیکن جمهور په دې قایل دي په سفر کې ستا دپاره سهولت دي، سنت کول بهتر دي. تعلیق ممجد ورته هغه هم لیکلي، او سنن هم لیکلي دي.
او که تا ته مشقت یو سنت پرېږدې مشقت د جمعه کوه او خو په کور کې هم تا ته مشقت یې نو مه کوه او کم چې هغه فرض دي چې هغه 2 رکاته دي یا 3 رکاته دي یا وتر دي د سفر د هغې سره هېڅ کار نشته هغه به کوي پوره 4 رکاتیز لمونځ ماسپښین مازدیګر ماسخوتن دا به صرف 2 رکاته کې د دې نه اضافه کول دا منع دي دلیل دا دی د دې مونځ نه احادیثو کې مختلفو طریقو باندې تعبیر راغلی داسې هم راغلی دي چې الله پاک 2 رکاته مونځ فرض کړی بیا په حضر کې په 2 سوا شو 4 په سفر کې هغه 2 دی نو چې په سفر کې هغه 2 دی نو اضافه پې څنګه کې داسې هم راغلی دي چې الله پاک په حضر کې 2 رکاته فرض کړی دی په سفر کې 4 رکاته په حضر کې 4 رکاته په سفر کې 2 رکاته نو چې مونځ فرض شوی په حضر کې 4 دی په سفر کې 2 دی نو څنګه ته 4 کې داسې هم راغلی دي چې د مسافر د پر د 2 رکعات الله خیرات کړي په دې مسافر هذه صدقه تصدق الله تعالی بكم دا د الله خیرات دی په تاسو باندې بیا اصول کې تاسو وایي چې خیرات په هغه سیز باندې چې الته قبضه ناراضي هغه اسقاط وي نو دا 2 رکعات الله ستاسو نه ساقط کړي دي د مسافر صرف دغه 2 رکعات مونځي د دې نه اضافه په نور نه کوي نو یو مسله دا ذکر کې اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم نشته په تاسو جناح سګونه ان تقصر من الصلاه چې تاسو کم کوي مونځ ان خفتم که تاسو یریدلی دا قید اتفاقی دی که یری ویو کنی ته به 2 رکعاته مونځ کې ان یفتنکم الذین چې تاسو فتنه کې واچي هغه کسان کفرو چې کافران دي ان الکافرین بشک کافران کانوا لکم دي ستاسو دپاره عدو مبینا دشمنان ښکارا و اذا كنت فیهم دا دویم سفر سره د مونځ تعلق دی د صلات خوف ورته وایي صلات خوف دی چې سړی د دشمن په مقابل کې ولاړ دی او د مانځه ټیم شو اوس که ته په مانځه ودرېږي دشمن خطره ده په غونډو باندې حمله کوي نو د خاص مونځ دی دا مونځ چې کوم دی مختلفې طریقې راغلی دي روایتونه معلومیږي چې دا 14 طریقو باندې راغلی صلات خوف په 14 طریقو راغلی او د جمهور حضرات رای داره چې دا 14 په 14 صحیح دي غون ټیک دي چې په هره طریقه دی وکړو اگر چې ځینې حضرات بعضې طریقې نه مني خو به هر کیف په دې کې مختلفې طریقې راغلي بیا څوک یوه طریقه راجح وي څوک بله طریقه راجح وي زموږ د احنافو تحقیق دا دی د عبدالله ابن مسعود صاحب او د عبدالله ابن عمر د روایتونه معلومیږي چې دا مسلمان یا خو داسې دی وکړي چې مثال 2 امامان یو جمع د یو امام وکړي بل به دشمن ته ولاړي چې دی فارغ شي دی به دشمن ته لاړ شي دا بل ډله د بل امام پسې مونځ وکړي بهتره ده خو که دا غونډ غواړي چې موږ د یو امام پسې مونځ کوو نو نیم خلک به د امام پسې ودرېږي نیم به دشمن ته ودرېږي دا امام به نیمایي مونځ وکړي بیا به دا انتظار وکړي دا خلک به لاړ شي دشمن سیټ ته هغه دشمن والا به راشي د امام پسې به باقي نیم مونځ وکړي دا چې باقي نیم مونځ وکړو د امام مونځ پوره شو اوس به دا 2 ډله بیا دشمن طرف ته لاړ شي هغه مخکینی ډله به راشي هغوی به خپل مونځ پوره کړي دغه 2 ډله چې د دشمن خواته تلې ده خوښې ده که هغه ځای کې مونځ کوي هم ټیک ده په دې کې به قلت المشي مزل پکې نشته او که واپس خپل ځای ته راځي نو مزل به پکې راشي خو اتحاد د مکان به راشي دا طریقه مونځ دی موږ دله ترجیح ورکو دا قرآن کریم د آیاتونو سره هم زیات دا لګي او د روایتونو هم دا ثابت دی ورنه نورې طریقې هم راغلي دي واذا كنت فيهم کله چې ته یې په دوی کې فاقمت لهم الصلاه قائم که دوی دپاره مونځ فلتقم ودرېږي طائفتون یوه ډله منهم د دوی نه معک تا سره وليأخذوا دوی دې راواخلي د خپل ځان سره اسلحتهم خپلې وسلې فاذا سجدو کله چې دوی سجده وکړه معناني مونځ یې وکړو فلیکونو دوی دې شي من ورایکم وروستو ستاسو نه دوی ولاړ شي دشمن طرف ته ولتأتي رادي شي طائفتون اخرى بله ډله لم یصلو چې هغې تا سره مونځ نه دی کړی فلیصلو معک تا سره به مونځ وکړي وليأخذوا دی دیوالی ځان سره حذرهم سامان د بچاو و اسلحتهم خپلې وسلې ود الذین کفروا خو ښیي هغه کسان چې کافران دي لو تغفلون که تاسو غافل شئ عن اسلحتکم د خپلو وسلو نه و امتعتکم د خپلو سامانونو نه فیمیلون علیکم دی به حمله وکړي په تاسو باندې میلة واحده یوه حمله ولا جناح علیکم نشته ګناه په تاسو ان کان بکم اذی کوي تاسو ته تکلیف من مطرین د باران نه او کنتم مرضوا یا وی تاسو مریضان ان تدعو چې تاسو کې د اسلحتکم خپلې غټې وسلې توپونه ناخلې کېده خو وخذو حذرکم والی ځان سره سامان د بچاو ورکوټې اسلحه خو ځان سره ګرځوه
ان الله بشک الله پاک اعد للکافرین تیار کړی د پاره د کافرانو عذاب مهین عذاب سپکون کې فاذا قضیتم الصلاه کله چې تاسو پوره کوي منځ فذكروا الله یادوي الله پاک قیاما په ولاړ او قعود او پناستا وعلى جنوبکم په اړخونو باندې فاذا اطمئننتم کله چې تاسو په امن شي فاقیموا الصلاه بیا قائم کوي منځ بیا منځ صحیح کوه ان الصلاه بشک منځ کانت علی المؤمنین په مؤمنانو باندې کتاب موقوتا دا فرض دی په خپل وخت مسله دی چې موږ په خپل وخت باندې فرض دی زمونږ د احنافو تحقیق دار چې بې وخته موږ موږ بالکل جایز نه وایو عامه ده که یو سړی دوه منځونه په یو ټیم کوي د ماسپخیم هغه وروستو کې مازدیګر ته او د مازدیګر هغه رامخکې کې ماسپخیم ته او یا داسې ماخوستن ته وروسته کې او ماخوستن رامخکې کې دا دوه منځونه په یو ټیم کول موږ بالکل داسې نه منو ولې نه منو د قرآن مقدسه د آیاتونو نه دلته الله څه فرمایي دا مونځ فرض دی موقوته په خپل ټیم فرض دی نو چې هر کله الله فرمایي په خپل ټیم فرض دی نو ته بیا ټیمه مونځ څنګه کې همدارنګې د قرآن حکم دی حافظو علی الصلوات نو حافظو الله امر کوي د دې منځونو حفاظت کوي نو حفاظت هغه چې په خپل ټیم باندې بې ټیمه د مونځ حفاظت نه دی همدارنګې الله پاک وعید ذکر کوي فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون هغه خلک د هلاک شي چې د منځونو نه په غفلت کې دي د منځ د ټیم پروا نه کوي او بل ټیم ته رسوي داسې خلک د هلاک شي د قرآن د داسې آیاتونو نه همدارنګې احادیثو نه نبی کریم علیه السلام فرمایلی دی لا تفریط فی النوم انما التفریط فی الیقظه یو سړی اودی او د منځ ټیم ته نه واخوتو بیا په بل ټیم کې د هغې قضا راګرځوي ګناهګار نه دی ځکه اوده پاتې شوی دی انما التفریط فی الیقظه تفریط او کوتاهي هغه ده چې دی ویښ دی او مونځ نه کوي او بل مونځ سره یو ځای کوي نو دې ته تفریط ویلی دی حدیث کې نو چې هر کله تفریط ورته ویلی شوی دی دته ګناه ویلی شوې ده نو یو مونځ به د بل سره نه یو ځای کوي همدارنګې حدیث د ترمیزي کې داسې راغلی دی دوه منځونه په یو ټیم باندې کول دې ته ویلی شوي دي کبایر د چې کوم دی راتلو که په یوه دروازه د کبایرو باندې غټه ګناه وکړه چې دوه منځونه په یو ټیم کوي دغه حدیث سند کې اگر چې لږ ضعف شته خو د ده په تایید کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمان دی هغه خپلو ګورنرانو ته اورډر او فرمان صادر کړی دی زما په نیز اهم څیز هغه مونځ دی تاسو منځونه په خپل ټیم باندې کوئ لہذا دغه روایت د حضرت عمر اثر به ثابت دی نو دې سره هغه روایت هغه تقویت میلاویږي نو د دې وجې نه خپل ټیم باندې موږ مونځ لازمي وایو دوه منځونه په یو ټیم داسې موږ نه وایو او کوم چې د پیغمبر علیه صلات وسلام نه دا راغلی دی چې جمع بین الصلاتین موږ هغه وایو سوري ورته وایو معنا پیغمبر علیه السلام په سفر روان دی یو مونځ د ټیم په اخیره کې کړی دی بیا ټیم داخل شو دا بل د ټیم په اول کې کړی نو صورتن خو دا دواړه جمع شوي دي خو حقیقت کې جمع نه ده بطوري مثال د ماسپخیم ټیم بطوري مثال په 4 بجې ختمیږي د پیغمبر علیه السلام په سفر روان دی ملګرو سره په پوکم سلور باندې ډیره واړوله د ماسپخیم مونځ یې وکړو دمې ورته وکړه په سلور د مازدیګر ټیم داخل شو بیا پسې د مازدیګر مونځ هم وکړو بیا روان شوي دي نو صورتن خو دا دواړه جمع شو په یو ځای رال خو حقیقت کې په خپل ټیم باندې دا منځونه شوي دي نه موږ په دې باندې حمله دا عمر روایت د ابو داود د روایتونه معلومیږي نو الله فرمایي موقوته په خپل ټیم فرض دی ولا تهینوا تاسو سستی مکوئ فی ابتغاء القوم په لټولو د قوم کافرانو کې ان تکونو تعلمون کوي تاسو دړمن شوي فانهم دا کافران یعلمون دویم دړمن کیږي کما تعلمون څنګه چې تاسو دړمن کیږئ وترجون من الله تاسو امید ساتئ د الله نه ما لا یرجون هغه چې دوی امید نه ساتي وکان الله دی الله علیما پویا حکیمه حکمت والا مدینه کې یو واقعه داسې پیدا شوه یو خاندانو هغه ته د اوبیرق خاندان وی بشیر مبشر او دا داسې کسانو سه منافقان شانې په دې کې بشیر په نوم یعنی منافقو د داسې کارو کو چې د شپې د بل یو کس نه غلا وکړه رفاعه ابن زید یو صحابي دی هغه چاته وړه پیدا کړي دی او ځان له په بره چت کې پټ ایښي دي نو دا د غنمو ډوډۍ او د غنمو وړه دا چرته وخه دا به چرته قافله کې رال نو چا به لږ شانتې ځان له واغسته او بیا به پټ په یو ځای کې ځان له وساتل غم خادی دپاره نو د ځان له وړه پټ ایښي دي د شپې پسې دا منافق بشیر تلی دی او دیوال یې سوری کو او هغه وړې ترې نه پټ کړه سهار هغه د خپل وړو پسې ګرځي
نو داسې کار یې وکړو چې د هغه تره دی قتاده ابن نعمان اکابرو صحابو کې دی. نو دا تره رفاعه د خپل وراره قتاده ته وایي، هغه ته کونډه قصه بیان کړه، یاره وراره چې کوم د زما نه غلا شوې ده. هغه نبي علیه صلات وسلام ته وایي. نبي کریم علیه صلات وسلام تفتیش چې د خلکو شروع شو، نو دغه سړی پکې راوغوښتی شو بشیر او دا خلک چې یاره داسې معلومیږي بېګا د دوی په کور کې اور بلېده، معلومیږي چې ستا سوړې پټ کړي دي او ځان یې پخ کړي دي. هغه ورته ویل نه مړه دا مانې دي پټ کړي. او بل مسلمانو لبید ابن سهیل یې ورته ویل، دا لبید ابن سهیل کله کله ګرځي دا غلا ده کړې ده. هغه چې خبر شو لبید پسې توره ویسته رالی ورته ویل تا ته زه غل ښکارم. نو دې منافق ورته ویل مړه ما هسې خبره کوله، هغه نه ځان بچ کو. به هر صورت خبره خلاصه پا نه ده. د دې منافق بشیر قوم رالی، یاره جي ګوره د رفاعه صاحب زموږ په یو پاک سړي باندې تهمت ولګو د غلا، دا خو مسلمان دی، دا ډېر پاک انسان دی، پلانې دی. الله پاک خبر را ولېږو چې دا منافق دی، دروغې ویلي دي، غلا ده کړې ده. بیا دی وتښتېدو. دی وتښتېده چې کوم د یو بله زنانه وه سلافه، د هغې کره دی راشو. کله بیا ډاکې کولې، کله بیا څه کول، بیا د یو دیوال غلا یې کوله، دیوال یې سوری کوه، نه پرې راپرېوتو، هلته مردار شو. انا انزلنا الیک الکتاب، بېشکه مو نازل کړی تا ته کتاب بالحق په حق سره لتحکم بین الناس، چې ته فیصله وکړې د انسانانو په منځ کې بما اراک الله، هغه چې الله تا ته ښوولي دي. ولا تکن ته مه کېږه للخائنین دپاره د خیانتګرو خصیما جګړمار، د خیانتګرو ملګرتیا مه کوه. واستغفر الله، بخښنه غواړه د الله نه. ان الله بېشک الله کان غفورا رحیما، دی بخونکی مهربان. ولا تجادل، ته جګړې مه کوه عن الذین د هغه کسانو باره کې یختانون انفسهم، هغوی په خیانت کې اچولي خپل ځانونه. ان الله بېشک الله پاک لا یحب نه خوښوي من کان خوانا، هغه څوک چې وي خیانتګر، اثیما ګناهګار. یستخفون من الناس، دی پټیږي د انسانانو نه، ولا یستخفون من الله، نه پټیږي د الله نه. وهو معهم، د الله د دوی سره دی. اذ یبیتون، کله چې د شپې تېروي بما لا یرضا، په هغه څه باندې چې الله راضي نه دی، من القول د وینا نه. وکان الله، دی الله پاک بما یعملون محیطا، هغه چې دی عمل کوي په هغه دی احاطه کوونکی. ها انتم خبردار تاسو، هؤلاء دا کسان، د دې منافق دی قوم ته وایي، جادلتم تاسو خو جګړې کوئ عنهم د هغوی په باره کې، فی الحیات دنیا په ژوند د دنیا کې، دنیا کې خو تاسو د هغه د خوا نه دفاع کوئ، د هغه د خوا نه خبرې کوئ. فمن یجادل الله، څوک دی چې جګړې وکړي د الله سره عنهم د هغوی باره کې یوم القیامه په ورځ د قیامت. امن یکونو، څوک دی چې شي علیهم وکیلا په دوی باندې ذمهوار. ومن یعمل سوءا، چا چې عمل وکړو بد، او یظلم نفسه، یا ظلم وکړه په خپل ځان، ثم یستغفر الله، بیا بخښنه غواړي د الله نه، یجد الله، بیا به موزي الله غفورا رحیما، بخونکی مهربان. ومن یکسب، هغه څوک چې کسب وکړي اسمن د ګناه، فانما یکسبه، بېشکه دی کسب کوي علی نفسه په خپل ځان. وکان الله، دی الله پاک علیما حکیما، پوی او حکمت والا. ومن یکسب خطیئتا، هغه څوک چې کسب وکړي د خطا او د ګناه، خطیئتا ورکوټي ګناه، او اسم یا د لوی ګناه، ثم یرمی به، بیا د اولی په دې سره بری ان یو پاک انسان، ګناه د کړې ده په بلې اوتپي دا پلاني کړې ده، فقد احتمل، تاخی سره د بار کا پاغه باندې بهتانن، بهتان تړل، و اسم مبین، او گناہ کارا. ولولا فضل الله، کنه فضل د الله پاک علیک پتا، و رحمته د الله رحمت نوې، لهمت طائفه، قص کړو جماعت منهم د دوین، ایدلوا کچتا خطا کی، وما یدلون دین شي خطا کوي، الا انفسهم، مگر خپل ځانونه خطا کوي، وما یضرونک من شیء، تا ته ضرر نشي رسولې د سسیز. وانزل الله علیک الکتاب، نازل کړ الله پتا کتاب، والحکمت، او حکمت، علمک، تعالی تعلیم درکړې مالم تکن تعلم، هغه چې پته نه پوهېدلې. وکانه فضل الله علیک عظیما، او د فضل د الله پتا باندې لوی. لا خیر فی کثیر من نجواهم، نشته خیر په ډېرو جرګو د دوی کې. خلک جرګې کوي، میټینګونه کوي، الله وایي په دې کې خیر نشتی. د خیر جرګې الله ورښیي دادي، الا من امر، مگر هغه څوک چې امر کوي بصدقة، په صدقې سره. مسلمانان کېناسته، یاره په دې کلي کې غریبانان کم دي چې د هغوی سره امداد وکړو. دویم، او معروف، یا صدقې ګړې سره کېناسته، مشوره کوي چې د دې خلکو دپاره مونږ خیر څنګه ولټو. دریم، او اصلاح، یا د اصلاح کولو بین الناس، جرګه په دې باندې ده چې د پلانی پلانی ورانه ده، دا به څنګه جوړو، دا د خیر جرګې دي. ومن یفعل ذلک، چا چې دا وکړه ابتغاء د پاره د لټولو مرضات الله، د الله د رضا، فسوف نؤتیه، زر دی چې موږ بدله ورکو، اجرا عظیما، اجر لوی. ومن یشاقق الرسول، هغه منافق خو بیا وتښتېد، لاړ د پیغمبر او د مسلمانانو د اسلام خلاف شو. الله قانون ذکر کوي چې څوک د مسلمانانو خلاف وي جهنم ته روان. امام شافعي رحمه الله دا آیت دلیل ذکر کوي په حجت د اجماع کې.
چا تپوس وکړو چې تاسو وایي چې اجماع دا دلیل دی حجت دی د دپاره څه دلیل دی چې اجماع حجت ده نو ده به روزانه 3 کرتې قرآن شریف ختموو دا به کتل چې په قرآن د کم ځای نه معلومیږي 3 ورځې دغه شانتې عمل وکړو نو ده آیت یې پکې راویستو چې دې نه معلومیږي اجماع د مسلمانانو دا دلیل دی ومن یشاقق الرسول څوک چې خلاف وکړي د پیغمبر علیه السلام من بعد ما پس د هغې نه تبین له الهدا چې واضح شو دته هدایت ویتبع تابعداري وکړي غیر سبیل المؤمنین غیر د لار د مؤمنانو نه غیر سبیل المؤمنین د مؤمنانو لار د پرېښودله اتفاق اجماع نو ولیه موږ به دی وګرځو ما توله هغه طرف ته چې دی ګرځي ونسلیه جهنم موږ به دی داخل کو جهنم ته وسعت مسیر او دا بد ځای د رجوع دی ان الله بېشک الله پاک لا یغفر بخښنه نه کوي یشرک به چې د هغه سره شرک وکړی شي ویغفر او بخي ما دون ذلک هغه چې غیر وي دی نه لمن یشاء چاله چې خوښه شي ومن یشرک بالله چا چې شرک وکړو په الله باندې فقد ضل تاقي سره دی ګمراه شو خطا شو ضلالا بعیدا په خطای لرې سره د حق نه ان یدعون دوی نه بلی من دونه غیر د الله نه الا اناسا مگر ښځې دا مشرکان چې کم دوی رابلی د خپل خدایان بوتان الله وی دا بوتان په شان د ښځو دي ولې ښځې دي د 3 وجو نه یو وجه دا ده چې دوی د الله ښایسته نومونه واغستل او د هغې نه مؤنثات جوړ کړو د الله نوم دی الله دوی ترې لات جوړ کړو د الله نوم دی عزیز دوی تینا عزا جوړ کو د الله نوم دی منان دوی تینا منات جوړ کو نو دا تاسو چې کوم د ښځو نومونه جوړ کړو نو تاسو دا ښځې رابلئ ان یدعون الا اناسا مگر ښځې رابلي دویمه دا ده چې دا تشبیه ده په ضعف کې په دې باندې هر قوم هر سړی پوهېږي یو سړی وي هغه بهادر وي تکړه وي یوه زنانه وي نو د ښځو هغه شانتې بهادري شجاعت قوت زور اخو نه لکه څنګه چې د سړو دی نو ګویا د الله سره تعلق دا داسې دی لکه د سړو سره او ستاسو بوتانو ستاسو د حیثیت خو داسې دی لکه د ښځو نو دا تشبیه د ضعف ده یدعون دوی نه بلي من دونه غیر د الله نه الا اناسا مگر ضعیف مخلوق دا خو ضعیف مخلوق دی بوتان اوچ کاڼي دي یا بل شي تاسو رابلئ دریم اناس نه مراد دا تشبیه ده په عدمیت کې دا تاسو چې کم نمونه ایښې دو ته خدای وی چې دا خدای دی او عزا نومې دی نه آیا حقیقت دا څه خدای شتي نه دا په شان د عدم دی دا خو تا ول نوم کې خود دې کاڼي ته نو چا د پاره یو نوم ایښودل په هغې باندې خو حقیقت نه بدلیږي دا برجې ده ته ورته دا انسان دی تا ورته نوم د انسان کېښودول دا برجې انسان کېږي د اقصی معدوم د انسان نشته نو دارنګې تاسو چې کم نمونه ایښې دي په حقیقت کې د نمونو لاندې څه حقیقت نشته نو چې نشته دا معدوم دي نو تاسو نه بلئ من دونه غیر د الله نه الا اناسا مگر نشوالی مگر عدم والی د هغې څه حقیقت نشته دا عدم دي و ان یدعون دی نه بلي الا شیطانا مریده مگر شیطان سرکشه ځکه دا په خوشحالۍ د هغه په دې رضا دی نو ګویا تا شیطان راوبله لعنه الله د الله لعنت دی په ده وقال او د شیطان ویلي لاتخذن خامخا به زه نیسم من عبادک ستا د بندګانو نه نصیبا مفروض واحصه مقرره زه به دا ګمراه کوم ځان له به ترې ډله جوړوم ولا ادلنهم خامخا بزدی گمراه کوم ولا امنینهم خامخا بدی ته امیدونه اچوم ولا امرنهم خامخا بزدی ته امر کوم فلیبتکن دی بکټ کی اذان الانعام غوګونه د سارو دا د دوی طریقه و چې کم به د خدای په نوم ځان له به ومنو هغه نه به غوږ کټ کو دا بحیره ده دا صیبه ده مخکې بیان روان دی الله فرمایي دا شیطانی خبرې دي اوس که ته د څاروي غوږ کټ کې د پاره د سرنخې د وجې د مرض نه دا جایز دی مثال په طور څاروی دی 10 ګډې د یو دی 10 د بل دی لکه دا به څه پته لګي چې ستا کمی دی او زما کمی دی زه به د خپلو ګډو دا غوږ لږ پرې کړم ښه نه پته لګي دا غوږ پرې کول د نښې دپاره دی بیا صحیح ده یره چې د څاروي دا غوږ دی خوږ دی دا به ترې کټ کول غواړي نو دا کټ کول دی دا صحیح ده علاج دی کم چې د بوت په نوم او د خدای په نوم یې منل د دوی خدایان او د هغې په نوم باندې بیا کټ کول دا ناروا و فلیبتکن اذان الانعام ولا امرنهم زه به خامخا دوی ته امر وکړم فلیغیرن خلق الله دوی به تغییر راولي د الله مخلوق کې الله چې څه پیدا کړي هغه به دوی بدل کړي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څو ذکر کړي دي لعن الله الواشمه والمستوشمه والواصله والمستوصله والنامصه والمتنمصه
نبی کریم علیه السلام فرمایلی دی الله په هغه ښځه باندې لعنت وی چې دا خال لګی بل په هغه ښځه لعنت دی چې هغه ځان ته خال لګی په هغه ښځه لعنت دی چې هغه د بل ویښته د خپلو ویښتو سره یوځای کوي په دې ښځه لعنت دی چې چا د ځان سره یوځای کړي دي هغه ښځه باندې لعنت دی چې هغه اوروزي وباسي په هغه ښځه باندې لعنت دی چې دا عمر واخوته غاښونه غټ شول اوس دا غاښونه د نری نری کټ کوي چې د جینکو غاښونه تینه جوړ کړي متفلجات للحسن یو غاښونه کټ کول دي د وجې د علاج او مرض نه هغه جدا ټکی دی هغه چې ته کټ کې د حسن د پاره په دې باندې لعنت دی دا ولی فلیغیرن خلق الله چې الله څنګه پیدا کړي په دې کې تغییرات مه راوله همدارنګې فقها د تغییر د خلق الله کې ګیره خرول ګیره کچ کول دام په دې حکم کې ده ومن یتخذ الشیطان هغه څوک چې ونیسي شیطان ولیا په دوستۍ سره من دون الله غیر د الله نه فقد خسر تاخي سره د تاوانې شو خسران مبینه په تاوان ښکاره سره یعیدهم دا شیطان یری دوی لره وعدې کوي د دوی سره ویمنیهم دوی ته امیدونه ورکوي وما یعیدهم الشیطان وعده نه د شیطان الا غرور مگر د دوکي وي اولئک دا کسان مأواهم جهنم زید دوی جهنم دی ولا یجدون عنها دی بنه به مزید اغینا محیصا محیصا ضرب ویلی شي مصدر ویلی شي محیصا زید اخلاصي محیصا خلاصه والذین آمنوا کسان چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات او نیک اعمال کوي سندخلهم زرد چې زی بده داخل کم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها وعد الله حق د الله وعده د حق ومن اصدق من الله سوک رښتونی د الله نه قیل په خبره کې لیس بامانیکم ندی ستاسو امیدونه ولا امانی اهل الكتاب نه امیدونه د اهل کتابو هر سړی ځان د پر ډېر غټ غټ امیدونه کوي چې مسلمانان یو د پیغمبر امتیان یو د جنت ټیکهداري خو زمونږ ده نو په دې امیدونو خو یې څه کېږي نه د الله قانون به هغه به چلیږي من یعمل د الله قانون دا دی هغه څوک چې عمل وکړي سوء بد یجزه به هغه ته بدله ورکولی شي ابتدا کې مې تاسو ته په دې آیت باندې حواله درکوله چې قرآن به د استاز نه زده کې ګوره صحابه هم په دې باندې نه پوهېدل نو دی تپوس وکړو چې الله فرمایي من یعمل سوءا یجزه به د بدو اعمالو چې سزا میلاویږي نو داسې کم انسان دی چې هغه د بدي نه کړي د پیغمبر علیه السلام ته فرمیل د بدو سزا میلاویږي خو انسان چې تندک اخري انسان پریوزي ازغې په خپه کې لاړ شي پریشانی غم رالی په دې سره دا ګناه معاف کیږي ولا یجد له دا بنبی مزیزان د پاره من دون الله غیر د الله نه ولیا څوک دوست ولا نصیرا نه امدادي ومن یعمل من الصالحات چا چې عمل وکړه د نیکو نه من ذکرین د نارینه او انثی او کدا زنانه وهو مؤمن دی حال کې چې د مؤمن وي اولئک پس دا کسان يدخلون الجنه دی بداخليږي جنت ته ولا یظلمون په دوی به ظلم نشي کېدی نقیرا په اندازې د داغ د کجوري ومن احسن دینا سو خیستره په اعتبار د دین سره ممن د هغه چانه اسلم وجهه چې د تابع کې خپل مخ لله د الله د پاره معنا دینه بل خیسته نشتی وهو محسن په دې حال کې چې د محسن وي په عقیده کې محسن د نیک عملی وتبع ملت ابراهیم تابعداري کې د ملت د ابراهیم علیه السلام حنیف چې پاک دی واتخذ الله نیول الله پاک ابراهیم علیه السلام خلیلا په دوسته ولله د الله د پاره ما فی السماوات هغه مخلوقات دي چې اسمانونو کې دغه چې پزمکو کې دي وکانه الله د الله پاک بكل شیء محیطا په هر چیز احاطه کوونکې ويستفتونك تپوس کیستانه فی النساء په باره د زنانو کې قل ورته الله یفتیکم الله تاسو له فتوا درکوي یفتی فتوا ویلی شي چې کوم دی کلک او مضبوط جواب فیهن د دوی په باره کې وما یتلا علیکم هغه چې لوستلی شي تاسو ته فی الکتاب په کتاب قرآن کریم کې فی یتامی النساء باره د یتیمانانو زنانو کې اللاتي هغه لا تؤتونهن چې تاسو نه ورکوئ هغوی ته ما کتب لهن هغه چې د هغوی دپاره مقرر شوي دي دا احکام الله بیان کړه وترغبون تاسو مینه کوئ ان تنکحو ترغبو رغبت په صله کې فا راشي نو معنی د مینه او که د رغبت په صله کې عن راشي بیا معنی د اعراض دلته فا ده وترغبو تاسو رغبت کوئ فی ان تنکحوهن په دې کې چې تاسو سره نکاح وکئ نو د دغه یتیمې سره نکاح کې جو ټیک ده هغه خپل حق ورکه دارنګې الله احکام بیان کړي دي والمستضعفین هغه چې کمزوري من الولدان د بچو ماشومانو نه د دې ټولو احکام بیان شول ان تقومو چې تاسو ودرېږئ لیلیتامه یتیمانانو باره کې بالقسط په انصاف وما تفعلو هغه چې تاسو کوئ من خیر د څه نیکۍ نه فإن الله بېشکه الله کان به علیمه په دې دی پویه وان امرأة خافت من بعلها نشوزا
د کور د ښځې او د خاوند په منځ کې اختلافات راشي د هغې د حل دپاره وړاندې په صورت کې څو دفات ذکر شول. یوه دفعه دا وه چې د خپل حل ونه شو نو رشتې دار پې خبر کې او هغه مصالحت راولي. دلته د هغې تذکره کیږي. وین امرأتون که یو شخص خافت یوه ښځه دا یېرېدله من بعلها د خاوند نه نشوزه د بد اخلاقې. یوه ښځه د خاوند نه یریږي دا خاوند ما سره ښه ژوند نه کوي او اعراضا یا د اعراض کولو فلا جناح علیهما نشته ګناه په دې ښځه خاوند ان یصلح بینهما صلحا چې دوی صلح وکړي په خپل منځ کې پس صلح کولو سره. د خاوند ورسره مینه نشته ښځه پته ده چې دا خاوند راسره ښه ژوند نه کوي هسې نه چې طلاق راکړي نو که څه صلح ورسره کوي نو کولی شي. صلح په دې هم کېږي د خاوند دوه ښځې دي دا یوه ښځه چې کوم دی یریږي چې طلاق راکوي هغه ورته یاره ما مه طلاقه وه خیر د سره به زما نمبر د دې بلې ښځې شو. ټیک ده چې ته خپل د شپې نمبر بل ته بخې دارې مصالحت وکړو ستا خوښه ده. البته که ته کله هم په دې منځ کې بیا غواړې چې زه خپل حق ته رجوع کوم نو کولی شي. حضرت سوده رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیه السلام د بعضې مصلحتونو په بنیاد غوښته چې هغې له طلاق ورکړي. دا خبر شوله پویه شوله نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته وفرمیل ما له طلاق به راکوه زما ښځیتوب او خاوندتوب ته ضرورت نشته زما عمر داسې دی زه به دا خپل نمبر حضرت عایشې ته وبخم خو دومره ده چې زه به ستا په نکاح کې یم قیامت کې ستا په نکاح کې راوچته شم. دا مصالحت دی. کله مصالحت په نفقې باندې وي یوه ښځه ده چې کوم د هغه یریږي چې دا خاوند ما له طلاق رانه کړي یاره سړیه خیر دی زما نفقه کمه که نیمه راکوه په دې به زه ګزاره کوم. دا مصالحت دی کولی شي. نو که یریږي د خاوند نه د بد اخلاقۍ نو د صلح وکړه والصلح خیر او صلح بهتر ده. واحضرت الانفس حاضر شوي دي نفسونو ته الشح بخل انسانانو کې بخل دی د بل حق نه ادا کوي نو شر د دې نه جوړ شي. وان تحسنو که تاسو نیکي کوئ ای سړو وتتقو تقوا کوئ فان الله بېشک الله کان دی بما تعملونه چې تاسو عمل کوئ خبیره خبردار دی. ولن تستطیعو د یو سړي دوه ښځې وي درې ښځې وي د دوی منځ کې تسویه برابروالی دا واجب دی. هغه برابروالی د دوی د خوراک دی د دوی د کپړو د لباس دی هغه برابروالی د شپې تیرولو دی. که ته یوه یوه شپه کې د هغې په کمره کې او که دوه دوه شپې کې د هر یوې سره دا د هغې حق دی. باقي وړاندې د هغې سره میلاوېدل دا د هغې حق نه دی. ستا طبیعت برابري میلاوېږي جو ټیک ده که نه د هغه صرف شپه تېرېدل دا د هغه حق دی. نو هر انسان حقوق وي دا له به حق ورکې. که بالفرض یو انسان د خپلې ښځې دوه درې ښځې دی او حق یې پوره نه کو نو قیامت کې به دی چې راشي یو طرف به د هغه اوچ وي دا به د هغې نښې چې د خپلو ښځو منځ کې تسویه نه ده کړې. نو الله فرمایي چې دوی منځ کې تاسو تسویه او برابروالی کوئ خو ولن تستطیعو هرګز تاسو طاقت نشته ان تعدلو بین النساء چې تاسو برابروالی وکړئ په مابین د ښځو کې. که ته څومره خوراکه رهایش برابر ورکې خو د ړه محبت دا د هر انسان د بل تابع. یوه ښځه داسې وي چې د هغه اخلاق دی د هغه ژوند دی خاوند سره داسې زندګي تېره کړې چې د خاوند لۍ خپل کړی دی او په بله ښځه کې دا صفات نشته نو په خپله به د خاوند هغه سره مینئ. انسانان عام دقسې وي. نبی علیه صلات والسلام به دا تقسیم وکړو بیا به فرمایل اللهم هذا هو قسمي الله دا زما تقسیم دی چې ما خو برابر وکړو دا زما وسو خو بلا تلمنی فیما په هغه څه کې ما مه ملامته کوه چې زما د وس نه بهر وي. نو محدثین فرمایي هغه محبت د حضرت عایشې و له محبت خو د هغې سره خامخا سیوا دی په دې مه ملامته کوه. نو الله فرمایي چې فلا تمیلو تاسو میلان مه کوئ کل المیل په ټول میلان سره یوه ښځه والي او دا بله پرېږدئ فتذروها تاسو دا پرېږدئ کالمعلقه په شان د اویزان دی لکه څنګه چې د چت نه یو څیز اویزان کې لاندې زنګېږي نو نه خو داسې کوي چې دا پړی پسې وشکې چې راپرېوځي لاندې او نه داسې کوي چې بره چت ته راوچته کې داسې اویزان وي. نه دقه رنګې دا ښځه نه خو داسې کوي چې طلاق ورکړي پرېږده و چې ازاده شي ځي به او نه یې راوچتې چې خپله ښځه ورته ووې داسې په دې منځ کې ساتي نو دا ظلم دی. وان تصلحوا که تاسو اصلاح کوئ وتتقوا تقوا کوئ فإن الله بېشک الله کان دی غفور الرحیم بخونکی مهربان. اوس که کور نه جوړیږي یو د بل نه بیل شول نو خیر دی په دې بیلتون باندې به یو بل پسې ګینې خامخا خپیو ځان به وجنوئ نه چې دا خاوند نه ساتلې طلاق یې درکړه پروا مه کوه ته د خاوند بنده نه یې د الله بنده یې الله به دې انتظام کوي
او که دا ښځه ورانه کوي د خاوند سره ژوند نه تېروي خاوند یې پرېږدي او د سړي خوښه ده وایي ځان پسې مه وجنه د دې نه به الله تعالی بله ښه ښایسته ښځه درکړي ښه دا د الله فیصلې دي چې اوس نه جوړېږي پرېږدې دا ونه وایي یتفرقا دا دواړه که د یو بل نه بیل شو که د ښځې روانه دی او که د سړي روانه دی یغني الله الله به پروا کړي مالداره به کړي کلن د هر یو من ساعته د خپلې پراخۍ نه وکان الله د الله واسعا حکیمه پراخي راوستونکې او حکمت والا ولله د الله دپاره ما فی السماوات هغه مخلوقات دي چې اسمانونو کې دغه چې په ځمکو کې دي ولقد وصینا الذین تاخي سره موږ امر کړی هغه کسانو ته اوتو الکتاب چې ورکړی شوی هغوی ته کتاب من قبلکم ستاسو نه مخکې و ایاکم او تاسو ته هم امر کوم ان اتقوا الله ویرېږئ د الله نه و ان تکفروا او که تاسو کفر کوئ فإن لله بېشکه د الله دپاره ما فی السماوات او ما فی الارض هغه مخلوقات دي چې اسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکو کې دي وکان الله د الله غنیا بې پروا دی حمیده ستایلی شوی دی ولله د الله دپاره ما فی السماوات او ما فی الارض هغه مخلوقات چې اسمانونو کې دي او په ځمکو کې دي وکفا بالله وکیله کافي د الله ذمهوار ان یشاء که د الله خوښه شي یذهبکم بوبځي تاسو ایها الناس ای انسانانو تاسو به تمام هلاک ویأتی بآخرین او را به ولی نور وکان الله دی الله پاک علی ذلک قدیره په دې باندې د قدرت والا من کان یرید ثواب الدنیا هغه څوک چې اراده کوي د ثواب د دنیا فعند الله پس د الله په نسبت باندې ثواب الدنیا والآخره ثواب د دنیا او د آخرت دی وکان الله دی الله پاک سمیعا بصیرا اوریدونکې او لیدونکې یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان والا کونوا قوامین شئ تاسو ولاړ بالقسط په انصاف شهداء لله گوی کوونکي د الله دپاره ولو علی انفسکم اگر چې ستاسو په نفسونو وي په خپل ځان باندې اقرار وي نو صحیح اقرار کوه او الوالدین یا په مور او پلار وي والاقربین او په خپلو خپلوانو وي ان یکن غنیا که د مالدار او فقیر وي غریب د هغه د مالدارۍ پروا مه کوه د هغه د غربت پروا مه کوه فالله اولا بهما الله حقدار دی په دې دواړو دلته نحوي اشکال دا دی چې مخکې کلام ذکر شو په او سره ان یکن غنیا او فقیرا او قانون دی چې او ذکر کیږي د احد الامرین دپاره نو وروستو ضمیر به ته مفرد راجع کې تثنیې ضمیر نه راجع کیږي او دلته خو د تثنیې ضمیر راجع دی فالله اولا بهما بهما یې ویلی دی دوه جواب باندې اکتفا کوو لومبی دا او په معنا د او سره دی ان یکن غنیا که د مالدار او فقیرا او د غریب فالله اولا بهما اوس بهما راجع کول ټیک دی دویم که دا او په خپله معنا سره ووایو په معنا د او سره نشي او سره شي نو بیا دلته هما ضمیر جنس ته راجع دی دی غنی او فقیر مفرد ته راجع نه دی چې دغه غنی دی او دغه فقیر یو کس دی هغه ته راجع کی نه دلته د غنی نه جنس غنی مراد دی او فقیر نه جنس د فقیر مراد دی په کوم چې دا ټکی دال دی خو دې ټکو ته نه دی راجع دا دال دی په جنس باندې هغه جنس ته راجع دی بهما فلا تتبعوا الهوى تاسو تابعداري مه کوئ د خپلو خواهشاتو ان تعدلو چې تاسو کاږه شئ وإن تلو که تاسو کاږه شئ د حق نه او تعرضو یا اعراض کوئ فإن الله بېشک الله کان دی بما تعملون خبیر هغه چې تاسو عمل کوئ په هغې دی خبردار یا ایها الذین آمنو دا خو تحصیل د حاصل دی اوله پاره کې دی جواب کړی یا ایها الذین آمنو لسانا چې په ژبه د ایمان راوړی نو آمنو قلبا یا ایها الذین آمنو هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی آمنو ایمان ورنو آمنو معنی داویمو ثابتو په دې ایمان ثابت پاتې شئ بالله په الله باندې ورسوله د الله په پیغمبر باندې والکتاب الذي او په هغه کتاب نزل علی رسوله چې نازل کړی دی په خپل پیغمبر والکتاب الذي او په هغه کتاب انزل من قبل چې نازل کړی دی په خوا او من یکفر بالله چا چې کفر وکړي په الله باندې د الله په فرشتو په کتابونو د الله په رسولانو والیوم الاخر پر ورځ د آخرت فقد ضل تاقی سره دی ګمراه شو ضلالا بعیدا په ګمراهۍ سره لرې د حق نه ان الذين آمنوا بشک هغه کسان چې هغوی ایمان راوړو ثم کفروا بیا کفر وکړو دوه ترجمې دلته لري چې بعضې کسان همدقسې وو کله به ایمان او کله کفر کله ایمان او کله کفر اخره کې کټاس کافران شول او دوی مطلب دا ذکر کوي چې دا د خاص کسانو سره لګي نو دغه اهل کتاب یهودیانو ان الذین آمنوا بېشک هغه کسان یهودیان چې هغوی ایمان راوړه په موسی علیه السلام ثم کفروا بیا کافران شول په عبادت د سخي عبادت یې شروع کړو ثم آمنو به ایمان راوړو پس درا تک د موسی علیه السلام نه کوی تور نه راغی هغه دعوت ورکو به ایمان ترال
ثم کفروا بیا کافر شول په عیسی علیه السلام ثم ازدادوا بیا زیات شول په کفر کې په پیغمبر علیه السلام په ایم کفر وکړو لم یکن الله ندی الله پاک لیغفر لهم چې دوی ته بخښنه وکړي ولا لیهدیهم نه به وښیي دوی ته سبیل لار بشر المنافقین زیری ورکه منافقانو ته بان لهم بشک دوی دپاره عذابا علیم عذاب دردناک دی الذین دا هغه کسان دي یتخذون الکافرین چې نیسي کافران اولیاء په دوستۍ سره من دون المؤمنین غیر د مؤمنانو نه ایبتغون آیا دوی لټی عندهم العزت د دوی سره عزت فإن العزت لله بشک عزت د الله سره د جميعا ټول وقد نزل علیکم تاقی نازل کړي الله په تاسو باندې فل کتاب په کتاب کې ان اذا سمعتم دا خبره چې تاسو اوري آیات الله د الله آیاتونه یکفر بها چې پاغه کفر کیږي و یستهزأ بها پاغه پس ټوکی کیږي فلا تقعدوا تاسو مکنه معهم د دوی سره حتی تر دې پورې یخوض چې دین نوزی په حدیث غیری په نور خبرو کې یو انسان په مجلس کې ناس دی الته د قرآن پسې د پیغمبر پسې د علماو د دین پسې ټوکې کېږي نو شریعت دا دی چې ته به نه کښېنې تلل کېږي پاسېدل کېږي پاسه مجلس پرېږدوه نه شو کېدی بیا به اعراض وکړې ته ناست چې کوم دی په جاز کې په ریلګاډي کې سفر شروع دی او په دې کې غونډ بې دینه فاسقان خلک دي د دینداره خلکو پسې د دین پسې ټوکې مسخرې کوي نو ته به څنګه د جاز نه پاسېږي ته به د ریل نه څنګه وځې نو بیا اعراض بد دا پرېږده خپل ذکر کې ځان مشغول کا خپل ذکر کې ځان مشغول کا په دې کې ځان مشغوله کا دا اعراض دی او کنه چې کم ځای کې وي نو هغه نه مجلس بدلوي شي نو مجلس بدل کا پاسه څنګه چې د داسې مجالسو خبره ده نو دارنګې هغه ځای کې چې مثال په طور کم ځای کې که درس وي خو د قرآن خلاف د قرآن تحریف هغه مجلس ته به نه ورځي یستهزأ فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غیري انکم بشک تاسو اذن په دې وخت کې مثلهم د هغې په شان بشئ ان الله بشک الله پاک جامع المنافقین والکافرین جمع کوونکی د منافقانو د کافرانو دی په جهنم کې جمیعا ټول الذین دا هغه کسان دي یتربصون بکم چې انتظار کوي په تاسو فإن کان لکم کوي ستاسو دپاره فتح من الله امداد د الله د خوا نه کامیابي د الله د خوا نه قالو دی وی الم نکم معکم ولې موږ نو تاسو سره چې تاسو کامیاب شئ دی موږ هم تاسو سره ملګري و ان کان للکافرین او کوي د پاره د کافرانو نصیب حصا چرته کافران غالب شي نو قالو دی وی الم نستحوذ علیکم ولې موږ به غلبه نه حاصله کړې په تاسو کافرانو ته به وی که موږ د مسلمانانو ملګري شوي خو په تاسو غالب کېدلو خو موږ د هغې ملګرتیا ونه کړه نو تاسو مو ترې بچ کړئ ونمنعکم موږ تاسو منع کړئ من المؤمنین د مؤمنانو نه فالله یحکم الله به فیصله وکړي بینکم ستاسو منځ کې یوم القیامه په ورځ د قیامت ولن یجعل الله هرګز نه ګرځي الله دپاره د کافرانو علی المؤمنین په مؤمنانو باندې سبیلا لار یا لار د حجت دی معنا په مسلمانانو د کافر دلیل غالب کېدی نشي او یا چې کوم دی غلبه د دنیا هم اغستی شي خو شرط ایمان دی چې کله مؤمنان په خپل دین باندې کلک وي په ایمان باندې کلک وي بیا د کافر غلبه نشته مؤمن باندې ان المنافقین بشک منافقان یخادعون الله دا دوکه ورکوي الله لره تفصیل دی په اوله پاره کې ویلو وهو خادعهم د الله دوی سره معامله کوي معامله د دوکې واذا قاموا الى الصلاه کله چې دی پاسېږي مستقامو کساله پاسېږي سوس پوس یراؤون الناس دی ښیي خلکو ته ولا یذکرون الله نه یادوي الله پاک الا قلیلا مگر لږ مذبذبین دا ګډ وډ دی بین ذالک د دې په منځ کې لا اله الا ان خدای د مسلمانانو سره دی ولا اله الا ان د کافرانو سره دی ومن یضلل الله سوچ الله گمراه کی فلن تجد له تبن بیا مجدر پر سبیل لار د خلاصی یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان ولو لا تتخذوا الکافرین تاسو منی سی کافران اولیاء په دوستۍ سره من دون المؤمنین غیر د مؤمنانو نه اتریدون تاسو اراده کوي ان تجعلوا لله چې تاسو ګرځوي د الله د پر علیکم په خپل ځان باندې سلطان مبینا دلیل او حجت ښکارا ان المنافقین بشک منافقان فی الدرک الاسفل من النار دا په لاندې طبقه کې د جهنم نه د جنت مراتب ته درجات وي او د جهنم مراتب ته درکات وي د جهنم دا مراتب ویلی شي دا په درکاتو سره دی یو د بل لاندې دي نو لاندې طبقه دا پکې د منافقانو ده بعضې حضرات چې کوم تفصیل ذکر کوي نو هغې فرمایي چې سر طبقه هغې ته جهیم ورته وي جهنم دا چې کوم دی د مسلمانانو ګناهګارو دپاره ده دویمه طبقه لاندې هغه د نصرانیانو ده دریمه طبقه پسې لاندې دا د یهودیانو ده څلورمه طبقه پسې لاندې دا د مجوسیانو ده
او شپږمه طبقه پنځمه طبقه پسې لاندې دا د مشرکینو د صحابیانو ده، او شپږمه طبقه پکې دا د مشرکینو ده، او اومه طبقه دا د منافقینو ده. لہذا په دې طبقې نو په سر کې ګناهګار مسلمانان، نصرانیان، یهودیان، ادارنګ مجوسیان، ادارنګ صحابیان او مشرکین، او دا بل پسې منافقان. دی بلاندې طبقه کې د جهنم نه ولن تجد لهم تبه نه بیا موزې دوی دپاره نصیرا امدادي الا الذین مګر نه هغه کسان تابو چې توبه وباسي. نو دا ګناهګار توبه، د عالم توبه، دا د منافق توبه ده. د منافق د توبې شرطونه دا دي، یو به د توبه وباسي د منافقت نه، او دویمه دا ده چې واصلحو آینده به د اعمالو اصلاح کوي، او دریمه دا ده چې واعتصموا بالله دی به منګولې لګي د الله په کتاب، د الله په دین، او څلورمه دا ده چې پخوا پکې اخلاص نه و اخلصو دینهم، اوس به د اخلاص سره عمل کوي. فاولئک پس دا کسان مع المؤمنین دی به د مؤمنانو سره، وسوف یؤتی الله المؤمنین نظر دی چې وربکي الله مؤمنانو ته اجر عظیما اجر لوی. پا یفعل الله بعذابکم سکی الله ستاسو په عذاب چې تاسو له عذاب درکوي ان شکرتم و آمنتم که تاسو شکر ویستو ایمان مروړو. اشکال دا دی چې ایمان مخکې وي شکر وروسته وي، هغه شکر معتبر وي چې د ایمان سره وي، او دلته خو شکر مخکې ذکر شوی دی. نه جواب دا دی چې دا ذکر دی په واو سره، په واو کې ترتیب نه وي، واو کې نفس جمعیت وي، ایمان راوړل شکر ویستل. وکان الله دی الله پاک شاکرا علیما قدردان دی، پویه دی، قدردان دی، د اعمالو قدر کوي، هغه اعمالو ته ترغیب ورکوي. لا یحب الله الجهر. حاصل د مضمون دا دی چې د ګناه خبره په خپل ځای باندې ګناه ده، خو بیا په دې باندې جهر دا په خپل ځای باندې جهر دا بل جرم دی. یو سړی ګناه کوي دا ګناه ده، خو چې ښکاری کې دا دویم جرم دی. مثال یو سړی دی بل ته کنځلې کوي، دا کنځلې جرم، خو په تیزه کول بل جرم دی. یو سړی ځان بربنډوي جرم، خو د خلکو مخکې په ښکاره ځان بربنډوي بل جرم. نو دا جرمونه دي. البته کله داسې وي انسان د پر رخصت وي چې د هغې جواب ورکي، نو لا يحب الله الجهر. نه خوښي الله تیزوالی بسوء په بده، بده خبره په تیزه نه خوښي من القول د وینا نه، الا من ظلم، مګر هغه سړی چې په هغه ظلم وشو نو که دی جهر کوي نو خیر دی. یو سړي تا ته کنځلې وکړې نو ته پرې رپورټ کوې، نو هلته به څه وایې؟ یره چې ما ته پلانکي وی چې ستا د مور یا ستا د نیا ستا پلانکی، نو دغه خبرې چې هغه د ګناه کړې وی خو تا هم وکړې، هغه ګناهګار دی چې هغه ویلي و. او دا ته چې وایي نو الا من ظلم، په تا ظلم شوی دی، ته صرف د خپل ظلم اظهار کې هغه ټکی ته وایي، خو ته ګناهګار نه یې، ځکه چې تا د هغه اظهار صرف کړی دی. وکان الله دی الله پاک سمیعا اورېدونکی، علیما پویا. یو سړي در سره بدي وکړه، اوس د هغه بدۍ جواب کې 3 مراتب دي، په دې باندې به عمل کې. هغه ظلم تا سره وشو نو څه وکړه؟ ان تبدو خیرا، که د تاسو ښکاره کوئ خیر، د اعلی مرتبه ده. ان تبدو خیرا، که تاسو ښکاره کوئ احسان. یو سړي د سره بدي کړې ده، جګړه کړې ده، کنځلې کړي دي، بل څه کړي دي، تا چې کوم دی ماښام له ښه ډوډۍ چرګان پاخه کړه، هغه دې وله ولېږل، ویې سه د پلانکي کره ماسپښین مې ما سره شر کړی و. ان تبدو خیرا. دویم نمبر په ښکاره خو نه کې چې کوم دی، او تخفوه، پټ وسره احسان کې. پلانی چې کوم دی تا سره شر کړی و، بیا په پټه باندې هغه کور ته یې پیسې ور وغورځولې، داسې نور احسان دی ورسره پټ وکړو، دا دویمه مرتبه. دریمه مرتبه احسان ورسره نه په ښکاره و نه په پټو، او تعفو، داسې معاف کا، دا پسې دریمه مرتبه ده. او تعفو، یا تاسو معافي کوئ عن سوء د بدۍ نه، فإن الله بېشک الله کان دی عفوا معافي کوونکی، قدیره قدرت والا. ان الذین بېشک هغه کسان یکفرون بالله چې دوی کفر کوي په الله ورسوله، د الله په رسولانو، ویریدون دوی اراده کوي ان یفرقوا بین الله ورسوله، چې جدایي راولي په مابین د الله د رسولانو کې. دا تفریق ایمانی دی چې په دوی کې تفریقه پیدا کړي، په چا ایمان راوړي په چا نه راوړي. ویقولون داسې وایي نؤمن ببعض، موږ ایمان راوړو په بعض، ونکفر ببعض، او کفر کوو په
بازو ويريدون دوی اراده کوي ان يتخذوا چې دی اونیسي بین ذلک سبیلا دی په منځ کې بل لار اولئک هم الکافرون حق دا کافران دی په حق واعتدنا موږ تیار کړی د کافرین د پاره د کافرانو عذاب مهین عذاب سپکونکې والذین آمنوا بالله هغه کسان چې ایمان وروړي په الله باندې ورسوله د الله پر رسولانو ولم يفرقوا بین الله او ولم يفرقوا دوی جدای نه کوي بین احد منهم بین د یو د دوی کې اولئک دا کسان سوف یؤتیهم زرد چې ور بکی الله دوی ته اجورهم د دوی اجرنا وکان الله غفور الرحیم دی الله بخون کې مهربان یسألک اهل الكتاب تپوس کې استانه اهل کتاب ان تنزل علیهم چې نازل شي په دوی باندې کتاب من السماء کتاب د موسی د اسمان نه کتاب د اسمان نه معنی دوی تپوس کې موسی علیہ السلام ته الله یک دم کتاب ورکړي او عیسی علیہ السلام ته یک دم ورکړي موږ به د تګور په تادین د قرآن نازل شي بیا به ومنو چې د یک دم نازل شي الله فرمایي دا سوال د تحقیق د پاره نه دی دا سوال پتا عناد بنا دی یو سړی نه پوهیږي د حق د مطالبه د پاره سوال کوي یو سړی ښه پوهیږي خو صرف ضدن عنادن لګی دی الله فرمایي دا په ضد او عناد کې لګی دی وګوره فقد سألوا موسی تاقي سر دی سوال کړی د موسی علیه السلام نه اکبر من ذلک لوی د دینا ولی هغه ته ما کتاب اکدم نو ورکړی دوی منلی دی نه فقالو دی وی ارنا الله دا هغه خدا تپوسونه کول موږ ته وښیه الله جهرتن ښکاره فاخذتکم الصاعقه پس ونیو تاسو لره تندر مانه ستاسو هغه مشران بظلمهم په سبب د ظلم د دوی ثم اتخذوا العجل بيدي اسخه په خدای سره من بعد ما پس د هغه نه جاءتهم البينات چرال دوی تواضح دلایل فعفونا عن ذلك موږ دوی ته معافي وکړه د سخی د شرک مو ته بیا معاف کو واتینا موږ ورکو موسی سلطان مبین موسی علیہ السلام ته دلیل ښکارا ورفعنا ما پورته کو فوقهم تور د پاسه دوی نه تور غر به میثاقهم په سبب د وعده د دوی تور غر وته الله په سر اونیو وقلنا لهم من ورتبه ادخلوا الباب داخل شي دروازې د خار ته سجدن په سجده سره په عاجزه سره دا دو مطلب معلوم به پاره کې دتوي وقلنا لهم من ورتبه لا تعدوا تاسو زیته مکوې په سبت پورز د خېلی کې واخذنا منهم غست ود دوی نه میثاقا غلیظا وعدک لك فبما نقضيهم پس په سبب د ما تولدي میثاقهم وعده د دوی کفرهم په سبب د کفر د دوی به آیات الله د الله پایتونو وقتلهم الانبیاء په سبب د وجر د پیغمبرانو لره بغیر حق به حق وقولهم بان د قلوبنا غلف زمغړونه بندي بل طبع الله بلکې مهر لګولې الله پاک علیها په دې باندې به کفرهم په سبب د کفر د دوی فلا يؤمنون الا قليلا دوی ایمان نه وروړي مگر لګ او به کفرهم په سبب د کفر د دوی وقولهم بیان د دوی علی مریم په مریم باندې بهتان عظیما بهتان لوی وقولهم بیان د دوی ان قتلنا المسيح بشک من قتل کړه مسیح علی السلام عیسی ابن مریم چې عیسی علی السلام زوی د مریم دی رسول الله د الله پیغمبر دی دی فرمایي موږ عیسی علیہ السلام قتل کړی دی الله جواب کوي وما قتلوه نه خو دی قتل کړی دی وما صلبوه نه پانسی کړی دی وضاحت دی ال تدریما سپاره کې وي ولكن شبه لهم لیکن په دوی اشتباه راغلی دا وان الذين بشک کسان اختلافو فيه چې د اختلاف کړي پدې کې لفي شک منه خامخا دا په شک کې د عیسی علیہ السلام نه ما لهم نشته دوی د پاره به پدې باندې من علم سعلم الا اتباع ظن مگر سره تابعداري د خپل ګمان د ګمان پس روان دي وما قتلوه یقینا دوی نه د قتل کړي عیسی علیہ السلام یقیني نو چې نه قتل کو نه پانسی شو سړی خو ورک شوی دی نو څه شو بل رفعه الله الیه بلکې پورته کړی الله خپل ځان ته وکان الله دی الله پاک عزیزا غالب حکیم حکمت والا وای من اهل الكتاب نشته یو د اهل کتابونه مختلفه ترجمه دلته کیږي په دوه باندې اکتفا کو لومبه چې کوم دی دا ضمیر لیؤمنن به موته یکونو دا ضمیر دی من تراجه کا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وجدارا چې ان دا شرطیه ده نافیه من حرف جر ده حرف نه داخليږي نو وَإِنْ أَحَدٌ کوي یو کس من اهل الكتاب نشته یو د اهل کتابونه الا مگر ليؤمنن خامخا به ایمان راوړي دغه به په عیسی علیہ السلام قبل موته مخکې د خپل مرګ نه چې عمل نه ته پاغه ایمان راوړي او یوم القیامت پورز د قیامت یکون شب عیسی علیہ السلام علیهم شهیدا په دوی گوا مخکې د مرګ به ایمان راوړي نو که هغه ژوند ته حاصل شو چې عیسی علیہ السلام زمکه تراشن ته به ویني او کاغه دی نو کله چې دی روح اوزي دغه وخت ته حقایق کار شي نو به ته ومني خو دغه وخت خو پیدا نه کوي دوی مطلب دا چې دا موت هی کې دا هی ضمیر دا عیسی علیہ السلام تراجه کا الا لیؤمنن مگر خامخ به ایمان وروړي به په عیسی علیہ السلام قبل موته مخکې د مرګ د عیسی علیہ السلام نه
هغه لا مړ نه وي د هغې نه مخکې به ته په هغه تصدیق وکړې و یوم القیامت په ورځ د قیامت یکونو علیهم شهیدا شي به په دې باندې ګواه فبظلم من الذین پس په سبب د ظلم د هغه کسانو هادو چې یهودیانو حرمنا علیهم حرام کړي په دې باندې طیبات پاکیزه احلت لهم چې هغه د دپاره حلالو پاک څیزونه حلالو هغه په دوی ظلم د وجې نه پې الله حرام کړه هغه لږ مخکې وړاندې راځي فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم نو هلته څنګه فرمایي حرمنا علیهم کل ذی ظفر هغه څاروي چې د هغې نوک وي هغه پې الله حرام کړه وازګې پې حرامې کړې نو طیبات احلت لهم وبصدهم او په سبب د بندولو دی عن سبیل الله د لارې د الله نه کثیرا ډېر خلک واخذهم الربا او اغستل د دوی سود دا سود خوارو وقد نهوا عنه تاخیص دی منع شوي د دینه واکلهم او په سبب د خوراک د دوی اموال الناس مالونه د انسانانو بالباطل په باطله طریقې واعتدنا موږ تیار کړی للکافرین د پاره د کافرانو منهم د دوی نه عذابا علیم عذاب دردناک لکن الراسخون فی العلم لیکن هغه چې مضبوط دي په علم کې منهم د دوی نه والمؤمنون هغه چې مؤمنان دي یؤمنون د ایمان راوړي بما انزل الیک هغه چې نازلیږي تا ته او ما انزل من قبلک هغه چې نازل شوي دي ستا نه وړاندې والمقیمین الصلاة دا مخکې چې وګورې دا تمام چې کوم دی مرفوع دی والمقیمین دا مجرور منصوب رالی نو دا ولې چې کوم دی منصوب دی د دې نه دو احتماله ویلی شي وجه دا ده چې په یا نون سره حالت نسبي هم راځي او حالت جري هم راځي نو که دا منصوب کې نو بیا به دا مفعول کې د فعل مقدر دپاره وجه دا ده مخکې خو مرفوعات دي والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک نو دلته به وایي وامدحوا المقیمین الصلاة وامدحوا صفت کوم د هغه چا چې هغه مقیمین الصلاة دي والمؤتون الزکات او زکات ورکوونکي دي نو امدحو دپاره مفعول بیا دا منصوب دویم دا په محل د جر کې هم ویلی شي ځکه یا نون سره جر هم راځي نو بیا دا د با لاندې دی او ما انزله باندې عطب دی نو معنا دا شوله دا خلک ایمان راوړي بما انزل الیک هغه چې نازلیږي تا ته او د ایمان راوړي بمقیم الصلاة په هغه چا چې قایمونکی د مونځ دی قایمونکی د مونځ پیغمبر دی نو بیا د با لاندې دی بیا مجرور دی والمؤتون الزکات ورکوونکي د زکات دي والمؤمنون بالله ایمان راوړي په الله باندې والیوم الاخره په ورځ د آخرت اولئک دا کسان سنؤتیهم زر دی چې زه به دوی له ورکمه اجرا عظیما اجر لوی انا اوحینا الیک بېشکه موږ وحی کړي تا ته کما اوحینا الی نوح وحی مو کړی و نوح علیه السلام ته والنبیین او نور پیغمبرانو ته من بعده پس د نوح علیه السلام نه واوحینا الی ابراهیم موږ وحی کړی ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام ته والاسباط او د هغې اولاد ته وعیسی او عیسی علیه السلام ته ایوب علیه السلام یونس علیه السلام هارون علیه السلام سلیمان علیه السلام وآتینا داود زبورا موږ ورکړی داود علیه السلام ته د هغه کتاب زبور ورسولا او انبیا قد قصصناهم تاخیر سره موږ لوستي دي علیکه پتا د ځینې انبیاو مو تا ته تذکره کړې ده من قبل پخوا ورسولا او څه انبیا لم نقصصه موږ بیان نه دی کړی علیکه تا ته د ځینې انبیاو مو تا تذکره کړې ده خو ځینې داسې دي چې موږ د هغې ذکر تا ته نه دی کړی ډېر انبیا هغه د الله په علم کې دي چاته پته هم نشته د پیړو د الله په علم کې دي چاته پته نشته وقرونا بین ذلک کثیرا ډېرې پیړۍ مې بربادي کړي دي الله فرمایي چاته پته نشته وکلم الله خبر کړي موسی علیه السلام د الله سره تکلیما په خبرو کولو سره رسولا د انبیا مبشرین زیره ورکوونکي و منذرین يرونکي ول الله یکون للناس د دپاره چې نشي د انسانانو علی الله په الله باندې حجت اعتراض څه دلیل قایم نشي چې الله مون خبر نو بعد الرسول پس د پیغمبرانو نه وکان الله دی الله پاک عزیزا غالب دی حکیمه حکمت والا لکن الله یشهد دی وی چې زمون خبر نه منې موږ ستا په نبوت ګویي نه کوو الله فرمایي نه دی کوي زه ګویي کوم اوس د الله ګویي د پیغمبر په نبوت څه ده هغه کتاب دی ځکه پسې فرمایي لکن الله یشهد لیکن الله ګویي کوي بما انزل هغه چې نازل کړی دی الیک تا ته انزله بعلمه دا نازل کړی په خپل علم دی دا قرآن دا لیږل معجز دا د پیغمبر علیه السلام دپاره د الله ګویي ده په دې معنا سره که ستاسو پکې شک یي زی تاسو یو کتاب جوړ کړئ زی تاسو څو صورتونه راوړئ نه چې نشي راوړی دا د الله کتاب دی او الله چې چاته پیغمبري ورکړي هغه د الله پیغمبر وي والملائکه او فرشتې یشهدون دوی
شهادت کوي ستا دپاره وکفا بالله کافي د الله شهیده ګواه ان الذین کفروا بېشک هغه کسان چې دوی کفر وکړو وصدو دوی بند شو عن سبیل الله د لارې د الله نه قد ضلوا تحقیق سره دوی خطا شول ګمراه شول ضلالا بعیده په خطایې سره لرې د حق نه ان الذین کفروا بېشک هغه کسان چې دوی کفر وکړو په الله باندې وظلموا دوی ظلم وکړو لم یکن الله نه دی الله پاک لیغفر لهم چې دوی ته بخښنه وکړي ولا لیهدیهم نه به وښیي دوی ته طریق لار الا طریق جهنم مګر ورته به وښیي لار د جهنم خالدین فیها دی به همیشئ په دې جهنم کې ابدا وکان الله ذلک او د علی الله یسیره په الله باندې آسان یا ایها الناس قد جاءکم الرسول احساناتو کې الله ذکر کوي تاسو ته پیغمبر درولېږو دا په تاسو باندې پیټې ذمواري نه بلکې دا زما احسان دی تاسو په هغه ایمان راوړئ یا ایها الناس قد جاءکم الرسول تحقیق سره راغلی تاسو ته پیغمبر علیه السلام بالحق بالدین الحق په کتاب حق سره په دین حق سره من ربکم طرفه د رب ستاسو نه فآمنو تاسو ایمان راوړئ خیر لکم دا غوره د ستاسو دپاره و ان تکفرو که تاسو کفر کوئ فإن لله بېشکه د الله دپاره ما فی السماوات هغه مخلوقات دي چې اسمانونو کې هغه مخلوقات چې په ځمکو کې دي وکان الله دی الله پاک علیما حکیما پویه دی او حکمت والا دی یا اهل الکتاب ای اهل کتاب لا تغلو فی دینکم تاسو زیاتې مه کوئ په خپل دین کې د عیسی علیه السلام په شان کې تاسو غلو کړې ده یهودیان ورته د بدعمله ښځې بچې وی هغې ورسره بغض کوي نصرانیان ورته الله وی د الله زوی ورته وی دا د هغه په شان کې حق نه دی د هغه په شان کې غلو ده لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا تاسو مه وایئ علی الله په الله باندې الا الحق مگر حق خبره وایې انما المسیح بشک مسیح علیه السلام عیسی ابن مریم عیسی علیه السلام زوی د مریم دی رسول الله د الله پیغمبر دی وکلمته دا د الله کلمه ده په کلمې د کن پیدا ده القاها چې دی غورځولې وه الی مریم ته وروح منه دا روح د الله د خوا نه فامنو بالله ورسوله ایمان راوړئ په الله او د الله په رسولانو ولا تقولوا تاسو مه وایئ ثلاثة چې خدایان درې دي انتهو د دې نه منع شئ خیرا لکم دلته یو لفظي تحقیق تاسو شرح مئات عامل کې وایي چې دا خیر منصوب دی خو دا منصوب په انتهو نه دی د انتهو دپاره متعلق حذف دی او د خیر دپاره عامل حذف دی ولا تقولوا تاسو مه وایئ ثلاثة الآلهة ثلاثة چې خدایان درې دي نو انتهو عن التثلیث دی متعلق دی دا متعلق ورته ولې راوباسو لا تقولوا ثلاثة دا ثلاثة دا قرینه ده چې دلته دا مراد ده دا مراد دی چې انتهو عن التثلیث او خیر دا منصوب دی په فعل مقدر باندې وقصدو خیرا لکم ځان دپاره قصد وکئ د خیر او درې خدایان مه وایه دا د دوی مختلفې عقیدې جوړې شولې یو جماعت په دوی کې هغې ته ملکائیه ورته ویه ملکائیه دوی دا وی چې عیسی علیه السلام دا الله دی بس الله اسمانونو کې دغه مقررالی زمونږ سره څه وخت تیر که واپس را نه لاړ اسمانونو ته دې ته ملکائیه ورته وی دغه الله دی دویم ډله هغې ته یعقوبیه ورته وی یعقوبیه وی ابن الله عیسی علیه السلام د الله زوی دی دی ورته ابن الله وی وجه داره چې پلار یې نشته نو پلار یې الله شو او درېیمه ډله نستوریه ورته وی درېیمه ډله پکې ده نستوریه ده دوی چې کوم دی قائل دی په تثلیث باندې چې درې خدایان دي هغه درې خدایان څنګه دي یا خو الله او جبریل او عیسی علیه السلام دا درې خدایان یا په دې انداز چې الله مریم دا او عیسی علیه السلام او مریم دا درې خدایان یا داسې چې څوک مریم وباسي نو جبریل پکې داخل کی دې ته دوی اقانیم ثلاثه ورته وی اقانیم د اقنوم جمع ده اقنوم اصل ته وی دا د دوی د اله درې اصول دي دا ګنده عقیده چې ګینې داسې ورته وی چې دا الله دی او حلول یې کړی د ملکایه او عقیده یا ګینې د الله زوی دی او یا ګینې داسې وی چې خدایان درې دي دا یو سړی په دوی کې هغه ته بولس ورته وی دا ګنده عقیده دوی ته بولس ښولې ده هغه د دوی د ګمراه کول دپاره ځان نه بزرګ جوړ کو دوی سره اوسېدو بیا یې چې کوم دی څه چیلي ویستلې بیا ځان سره شاګردان مقرر کړو هغوی ته داسې غلطه عقیدې وښولې بیا ځان مړب کو نو به هر کیف دا داسې عقیده ده چې دوی په خپل هم دې تشریح نشي کولی چې تاسو درې خدایان منئ نو دا شرک نه دی وایي نه جي دا یو دی نه لکه تاسو چې وایي دا د اصولو دا درې اصول دي
نو چې هر کله دا درې اصول دی او خدای یو دی نو دا درې اصول څنګه دي دا درې واړه اصول چې را جمع کړي نو یو خدای دی ښه لاندې ذوات الله جبریل او عیسی دا خو ذوات متباینه دي نو څنګه ورته یو وایې نه جی یو دی نو دا په خپل هم تشریح نشي کولی د دې په خلاف د اسلام د عقیدې نه اسلام عقیده دومره واضح وي چې هغه کې عالم یو غیر عالم تعلیم یافته غیر تعلیم یافته هر یو د هغې وضاحت کولی شي زموږ ایک یو رب دی د هغه د ذات په شان د چا ذات نشته د هغه د صفتونو په شان د چا صفتونه نشته هېڅوک ورسره شریک نشته د یو ساده زمیندار هم ویلی شي او عالم او پوهه کس هم ویلی شي په خلاف د دوی د عقیدې نه دوی د عقیدې تشریح د دوی عالم هم نشي کولی ځکه تاسو درې منئ نو دریو ته څنګه توحید وی نو دوی ته ورته زموږ هغه حضرات دي چې درې طلاق یو وی که نه امو ته درې وی امو ته یو وی نو هم دوی درې وی امو ته یو وی انتهوا عن التسلیس واقصدوا خیرا لکم انما الله بشک الله اله واحد اله دی یو سبحانه پاک دی الله ان یکون له ولد چې شي د هغې دپاره اولاد له د الله دپاره ما فی السماوات او ما فی الارض هغه مخلوقات دي چې اسمانونو کې دي او په ځمکو کې دي وکفا بالله وکیلا کافي دی الله وکیلا ذموار لن یستنکف المسیح استنکاف چې کوم دی ویلی شي امتناع مانا تاسو خو عیسی علیه صلات وسلام ته خدای وایه د خدای زوی وایه په خپله د هغه نه تپوس وکئ آیا دی ځان ته خدای وایي عیسی علیه السلام خو ځان ته خدای نه وایي او نه د دې نه ځان منه وایي چې ګینې زه د الله بنده یم دا بندګي خو هغه مني هغه ځان ته د الله بنده وایي ځان ته خدای نه وایي او تاسو وایي نه خدای دی نو د هغه نه خو هم تپوس وکړه چې هغه څه وایي نو لن یستنکفه لن یمنع ځان نه منع کوي چې کوم دی مسیح علیه السلام ان یکون عبدا لله د بندګۍ نه خو هغه ځان منه نه وی شاه اشرف علي رحمه الله د استنکاف معنا کې عار سمجھنا لن یستنکفا هرگز عار نه حاصلی عار نه ګڼي ځان دپاره مسیح علیه السلام دا هغه ځان دپاره عار نه وی ان یکون عبدا لله چې دی د الله بنده شي د الله بندوالی ځان دپاره عار نه وی دا ځان دپاره سعادت وی پښتو کې موږ استنکاف دې ته وایو لکه څنګه چې سړی یوه خبره پرې بده ولګي دا پوزه توکي پوزه توکي نو پوزه تروه کي وایي لکه پوزه تروه کړه دې ته استنکاف وایي نو معنا دا ده چې عیسی علیه صلات وسلام د دې نه پوزه نه تروه کوي چې د الله بنده شي دا بندګي هغه خوښوي دا پې عار نه دی دا منل ته ځان نه وایي د دې نه پوزه نه تروه کوي چې دی د الله بنده شي ول الملائکة المقربون نه فرشتې مقربې ومن یستنکف د الله قانون دا د هغه څوک چې اعراض وکړي عن عبادته د الله د بندګۍ نه ویستکبر او تکبر وکړي فسیحشرهم زر دی چې راجمع به کړي الله الیه خپل ځان ته جمیعا ټول فاما الذین آمنوا هر چې هغه کسان دي چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات او نیک اعمال کوي فیوفیهم اجورهم دی له به الله پوره ورکړي د هغوی اجرونه ویزیدهم زیاتی به ورکی من فضله د خپل فضل نه واما الذین استنکفوا چې هغه کسان دي چې هغوی اعراض کوي واستکبروا تکبر کوي فیعذبهم دی له الله عذاب ورکړي عذابا علیم عذاب دردناک ولا یجدون دی به نه بیاموزي لهم د خپل ځان دپاره من دون الله غیر د الله نه ولیا څوک دوست ولا نصیرا او نه امدادي یا ایها الناس ای انسانانو قد جاءکم تاقی سراله تاسو ته برهان دلیل من ربکم طرفه د رب ستاسو نه دلیل دا غي دا پیغمبر علیه السلام دی وانزلنا الیکم ما نازل کړه تاسو ته نورا مبینا رڼا ښکاره مراد نه قرآن دی پیغمبر رالی تاسو ته قرآن راوړو فاما الذین آمنوا هر چې هغه کسان دي چې مؤمنان دي ایمان راوړي بالله په الله باندې واعتصموا به منګولې ولګي د الله په الله باندې فسیدخلهم زر دی چې داخل به کړي الله دوی فی رحمت منه په خپل رحمت کې وفضل نو په خپل فضل کې ویهدیهم وبخی دوی ته الیه خپل طرف ته صراط مستقیم لاره نیغه یستفتونک تپوس کیستانه عن قل الله یفتیکم اوس دی الته مسله وی یو د هغه کلالې مسله وه چې د هغه ښکته بره سلسلې خو نه وي البته څنګ کې د هغه رونو اخیافي خویندې وي اخیافي د هغې مسله هلته ذکر شوه دلته د کلالې مسله ده د هغه خویندې رونه ذکر کېږي خو سکه یا میرنۍ عربی کې ورته عیاني علاتی وي د هغې تذکره ده تپوس کیستانه ورته وایي الله تاسو له فتوه درکوي فی الکلاله په کلاله کې
کلاله چې بچین وسی ام نه یو پلار او نیکی ام نه. ان امرؤن که یو شخص هلکه چې دی وفات شو لیس له ولد د هغه دپاره نو اولاد، اولاد ام نو نسی کړ وسی پخکته او دارنګې پلار ام نو لا نو لیس له ولد وسره دا معتبر دی لیس له ولد ولا والد نه پلار شته البته وله اختن خور شته دا سکه خور ده نو فلها د هغې دپاره نصف ما نیم د هغې د ترکه چې دا رور پرېښی دی رور وفات شو نیم مال پکې د خور کیږي. او که الټه شي دا خور وفات شي نو وهو دا رور یرثها میراث وړی شي د خور نه ټول. که دا خور مړه شي غونډ مال به دغه رور ته پاتې، خو دا خور چې د رور مال نه الي نو نیم اغستی شي. ان لم یکن لها که نو دغه خور دپاره ولد اولاد فان کانت اثنتین که دا خویندې وې دوه سکه خویندې دي رور یې مړ شو بچی نشته پلار نیکه نشته د دې خویندو پکې څه کیږي نو بیا د هغوی دپاره ان کانت اثنتین که دا وې دوه فلهما الثلثان د هغوی دپاره دوه حصې مال دی مما ترک هغه چې پرېښې وي د رور. وان کانو که د یو اخوة رجالا ونساء دا و خویندې رونه سړي او ښځې ګډوډ فللذکر بیا د نارینه دپاره مثل حظ الانثیین مثل د دوو جینکو دی. یو سړی مړ شو خویندې ام شته رونې ام شتې نو په خپل منځ کې به تقسیم کړي الګ دپاره ډبل حصه او جینۍ دپاره سنګل حصه. یبین الله بیانوي الله پاک لکم تاسو ته ان تدولو کوفیان فرمای الله تدولو بیسریان فرمای کراهت ان تدولو الله بیان کوي دا نه خوښي چې تاسو ګمراه شئ. والله الله پاک بكل شیء علیم په هر څیز دی پویا. صلی الله تعالی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل وسلم عليه. د فرمی چې الا من ظلمنا اهل تشیع چې کم دی ماتم ثابتې نو دلته د ماتم د سره تذکره شتې نه هلته خدا دی لا يحب الله الجهر الله قول د تیزه دا نه خوښوي الا من ظلم په چا چې ظلم شوی نو ته دا ویلی شي اظهار یې کوی شي یره چې حضرت حسین باندې ظلم شوی دی یره چې حضرت حسین مظلومو دا چې کم دی شمر او بل په هغې ظلم کړی دی دغه اظهار دی هغه بالکل ټیک دی. اوس مخکې چې مثال موږ وایو دی مظلوم دی او دی بل ته ظالم وایو نو دا چې په هغه دا خبرې کوو نو دا دغه موږ ګناه ونه کړه وینا موږ اظهار ظلم کوو. باقي دویم ټکی چې کوم دا دوی ماتم او کم سپیړې یا په سیزونو باندې ځان وهل دي نو دې دپاره هیڅ اصل نشته بلکې د قرآن نصوص دي د هغې سره ټکراو دي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل وسلم عليه. الہ العالمین په خپل احسان زموږ نه دا ویل اورېدل درس قبول کړي. الله زموږ ژوند په خپل کتاب باندې په سنت د پیغمبر علیه السلام باندې ښایسته کړي. الله نارینه زنانه الله ټوله مجمع په خپل فضل باندې معاف کړي. الله زموږ دا ناسته دا زموږ د خطیاتو د معافۍ ذریعه کړي. الہ العالمین ته زموږ نه رضا شي. تمام مریضانو ته الله شفا کامله نصیبه کړي. څومره ملګرو د دعاګانو درخواستونه کړي دي بعضې حضرات چې کوم دی وفات دي بعضې بیماران دي د چا څه لږې پریشانیانې د چا ډېرې پریشانیانې د چا اکسیډنټونه دي څوک زخمیان دي. لہذا که نارینه دي که زنانه چې چا څومره دعاګانو درخواستونه کړي الله د هغوی حاجات پوره کړي. هغوی بیمارانو ته الله شفا نصیبه کړي. د هغوی ضرورتمندو الله ضرورتونه پوره کړي. الله د هغوی متوفا د هغوی مغفرت تامه نصیبه کړي درجات عالیه نصیبه کړي. الہ العالمین زموږ ستاسو ټولو جولو کې خیر واچوي. الله د جوماتونو مرکزونو الله د خانقاهونو د طالبانو د علماو د تمام امت الله حفاظت وکړي. د شرور آفات و بلیاتو نه زموږ ستاسو ټولو الله حفاظت وکړي. الله خیره خاتمه زموږ په ایمان کې. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.